بان میډیا فینل ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو می مزدور د پکار خدا وا چې یو می مزدور باندې زمنګ د مزدوران چې کم زمنګ ورونه دي د پکورونو کې د خپل بچو سره په خپل کورونو کې یو دا ورځ دوی د خوشاله او د غشانت کې د چټي په تور باندې مناوولې او د یو ورځ د دې د سرازي چې په دغه باندې ټول سیاسي ګوندونه هر سړی لګی دی یو سیاسي بیانیه جوړي د دې لپاره اعلانات کیږي تش د میډیا او د سوشل میډیا او د فیسبوک خبري خو زمونږ دا ورونه په دې یو می مزدور په ورځ باندې په احتجاج دي د باجوړ پریس کلب ته راغلي دي خبري غونډه کړې ده د دوی احتجاج په څه وجه باندې دی احتجاج هم په څه وجه باندې دی د مزدورانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم احتجاج خو سرجی من په دې باندې کلی دی چې موږ لا امین ګنډاپور اعلان کلی دی چې یاره تاسو په 15 روپۍ باندې 100 ګرام روټۍ خرڅوئ نو موږ چې کله په 3200 روپۍ وړو نو په موږ به په 15 روپۍ 100 ګرام ډوډۍ خرڅوله په دې کې چې کومه دی وړه موږ ته ورسېده 8600 روپۍ ته موږ پې واره نه راتله هغه چې کوم دی موږ احتجاج وکړه تنورونه بند کړو موږ له اے سی صاحب 20 روپۍ چې کومه دی ریټ راکړه چې تاسو به 20 روپۍ باندې روټۍ خرڅوئ نرخنامه نشو درکولی په وجه د دې چې د وړو د ریټ پته لا نه لګي وړه چې کومه دی د هغه نه لاړه 12500 روپو ته 12500 ته ورسېده خو موږ خپله چغه نه ده والي نن وړه راغلي دي 11000 روپو ته 1500 روپۍ چې کومه دی وړه ارزان شوي دي اوس چې کومه دی دی وایي چې تاسو 100 ګرام ډوډۍ لکه په 15 روپۍ باندې خرڅوئ نو موږ له 20 روپۍ ریټ چې کومه دی په 8000 کې راغلی و نو اوس چې کومه دی په 15 باندې زه څنګه 100 ګرام ډوډۍ خرڅه کړم په دې کې موږ ته بالکل واره نه کوي او زموږ چې کومه دی داسې لرګی دی په 1500 به من میلاوېده 1200 ته رسېدلی دی داسې مزدور چې کوم دی د 500 نه 12-1500 ته رسېدلی دی داسې د دوکانونو کرایانې چې کومه دي د 2-3 زره نه 10 لکه 17000 روپۍ زه خپله کرایي ورکوم که نه بیا چې کومه دی حکومت راوځي زموږ دا مشري نیولی و سپرډنټ چې کومه دی وله به جیل کې لاس شاته اړولي دي تا به ویل چې کنې د غټ جرم کړی زموږ نه 10,000 روپۍ جرمانه ده دې کسانو نه اخیستي 10,000 روپۍ یو تنور والا په یو میاشت کې نشي ګټلی نو موږ په دې کې راټول شوي چې زموږ څه د انصاف وکړي موږ به ورته کښېنو وړه به ورته واغږو که موږ ته 1200 روپۍ د اړي پاتې کېده هم په دې 15 کې به ورته خرڅوو کم از کم زموږ څه خو د خبرو ته کښېني زموږ دغه عاجزانه درخواست دی د اوسني حکومت نه چې زموږ څه دی کم از کم انصاف وکړي مشره که چېرته ستاسو دا ریټ چې کوم دی دغه شان تکي او د حکومت سره جوړ نه شي او دغه شان نیول تړلي بیا به څه کوئ د تنورونو والا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مننه چې زموږ د غریبانانو دونه تپوس وکړو او دونه زموږ خو څوک اواز هم نه اوري که څه وو په بازار کې خلک راپسې چغې وایي جره دا بټو والا دی وینیسئ که نه حکومت څوک چې زوروري جو د هغو خبرې نو موږ خواله راله په افسران او ونیولو لاړو دغه ته د جیل ته 10,000 روپۍ قید جیل هم راباندې جرمانه هم راباندې وخېجوله او 3 ورځې راباندې قید هم وخېجاوه بیا یې وویل چې تاسو به روټۍ ارزانه نه ورکوئ نو اوس موږ راټول شوي که چېرته حکومت زموږ سره د عاجزانه درخواست یې زموږ دغه کو او ویل چې خپله مزدوري کوئ او خپل کار کوئ د اور سلوبې کوئ اوړی جمع ګرمي او یخني راباندې تېرېږي او سختې سختې راباندې تېرېږي او خپلې مزدورۍ ته یې پرېښودو خو صحیح ده ګنې رزق 50,000 دروازې دي او بل څه روزګار به شروع کړو خپل دوکانونه به موږ بند ساتو د باجوړ کومه بدقسمتي د خیبر پښتونخوا څخه د ورګډېدو وروستو په باجوړ کې یو د ترقۍ کار نه دی شوی نه غریبو خلکو ته کم ریلیف ورکړی شوی دی نه د خلکو ته کم بل روزګار ورکړی شوی دی کم چې د دې خلکو خپل ټکه ټوکه روزګار دی د کلونو راسې را روان دی هغه هم د دیو د لاسه اوس په ختمېدو دی ځکه چې دلته اوس تقریبا د 250 نه زیاتې چې کومې محکمې دي کوم چې د ملک په نورو سیمو کې وي هغه په باجوړ کې نه وي د خیبر پښتونخوا څخه د ورګډېدو وروستو دغه محکمې چې دي هغه اوس په باجوړ کې هم موجودې دي د روزانه په بنیاد باندې په بازارونو کې دغه چاپې وهل دا مزدوران نیول بیا په دوی باندې 10,000 روپۍ 20,000 روپۍ جرمانې لګول په دې باندې قیدونه خېجول
د دې مزدورانو په یوم مزدور باندې همدغه احتجاج دی چې زموږ سره کم ظلم او زیاتی روان دی، زموږ روزګارونه ختمولی کېږي، موږ د خپل روزګارونو ته پرېږدي. باجوړ ته چې کوم وړه راځي هغه د پنجاب نه راځي، د باجوړ خپل میلونه چې دي هغه بند دي، خو کولاو هم هغه اوړه چې دي هغه د خوراک نه، هغه تاسو ټولو ته پته ده. او د دې مشرانو د دې مزدورانو په یوم مزدور باندې نن په دې ورځ باندې دغه خبري غونډه د احتجاج د انتظامیه پر ضد باندې او هغوی ته یو سوال و چې زموږ نه په قلاره کښېنئ، موږ خپلې مزدورۍ ته پرېږدئ.